सूरत البقرہ 21 नंबर आयत دی सूरत البقرہ 21 नंबर आयत اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ البقرہ لومبنی حصہ شروع ده سورۃ البقرہ لومبنی شل آیتونه کې الله پاک د ټول انسانیت خلاصه بیان کړه او الله جل شانه په دې لومبنی شل آیتونه کې چې بخ پزماکه باندې با دو قسمه ټولګي وي یو ټولګي با مؤمنان او متقیان وي چې الله پنځ هغه کامیاب خلق دي او دویم ټولګي بلدي مخالفین وي هغه به کفار وي مشرکان وي منافقین به وي دا ټول د الله پنځ ناکام دي او دوی با په دنیا کې هم ذلیلوي او د دنیا نه بعد ژوند به هم د دوی د ضلالت او د دوی ځای بر جهنم وی جهنم نه علاوه بل دوی بل ځای نه وي اوس د شل آیتونو نه ورستا الله جل شانه ټول انسانانو ته دعوت توحید او دلایل توحید بیانوي چې کوم مؤمنان د الله پاک قائل دي د الله جل شانه د ربوبیت اقرار کوي داغوی د ایمان بخولو د پارا د عقیدې کلکولو د پارا الله پاک بدی کې دلایل د توحید بیانې او کم خلک چې د الله نه منکر دي هغه کافران دي مشرکان دي یا منافقین دي چې په ظاهر باندې په خلی باندې د اسلام او د ایمان اقرار کوي خو بڑ کې نشته نو الله پاک هغوی ته دعوت توحید د توحید بلنه ورکړي چې ای توحید والا جوړ شي د یو الله والا جوړ شي او پس وجوهات باندې الله پاک دلایل بیانوي چې د یو توحید قائل شي د یو الله قائل شي په دې وجه باندې چې هغه الله جل شانه دا کوي هغه الله پاک دا فرمایلی دي هغه الله دا کړی دي هغه الله دا کوي نو په دې وجه باندې صرف دغه یو الله پاک د ربوبیت اقرار پکار دی او د دین علاوه چې نور صبر خلق کوي دا ټول عبث دي او دغه خلکو چې ډیر داوی به عجب ډیر بدوي نو الله جل شانو ټول انسانانو له دعوت ورکړي متقیانو ته هم دعوت دی او کافر مشرک منافق ټول ته چې هغه کی دعوت دی او مؤمن سړی لپاره متقی لپاره ذکر چې د عقیده نور مضبوط شي اور یہ پر خپل ایمان باندې د الله پاک شکرګزار جوړ شي چې الحمدلله با ته الله پاک صحیح عقیده نصیب کړی دا او زه د یو الله پاک اقرار کوم کیم د یو الله د ربوبیت اقرار کوم دې پرې باندې شکریا ادا کی او د دې استقامت دعا غواړي څنګه چې موږ اهدنا الصراط المستقیم کې دعا غواړو نو دغه دعا چې الله پاک ماته پر کلک توحید موحد کېدل او د یو الله پاک د ربوبیت پرې باندې با الله پاک لک پاتې کی او په دې باندې استقامت الله پاک نصیب کی او چې کم کافرات دي هغه ته چې تاسو پرې کم بوتان وغیرہ باندې د دې لوړې صرف د یو الله پاک اقرار کوونکی جوړ شي او منافقین ته چې منافقین د منافقت پرېګ دی او د یو الله پاک د توحید قائل شي دا حق دی دا سچ دی الله پاک بدلا هر قسمه خواږه په دنیا کې هم درکې او د دنیا وروسته چې کم ژوند دی پای کې هم الله پاک تاسو لا خواږه درکې جوړو بری آیت کې الله جل شانه دعوت توحید ورکې د توحید بلنه کوي یا ایها الناس ای خلقو دینه ویل چې یا ایها الکافر یا ایها المنافق یا ایها المتق یا ایها المؤمن دا الناس ټول خلق یاد کړي کاغه مؤمن دی او که غیر مؤمن دی کاغه کافر دی که مشرک دی که منافق دی ټول ته وي یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا عبادت کوي ربکم
د خپل رب. کم رب؟ الذي هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړی. الله جل شانه بوتا ته زبوتا پیدائش زبوتا پر خپل پیدائش باندې وګورو. یقینا هر قبقل سړی کاغه ډیر قبقلی ډیر بے وقوف وي ډیر بے تعلیم وي خو په خبره چې واقعي یار زماره پیدائش څنګه شوی دی دا خو یقینا د الله نه له بل څوک نشي کولی. سو وخت دا او چې زاړو عمره پټاره سو سړی کې زماړو وجود نو در زما وجود شتا آیا دس یو صدې برا چې بیا زما وجود نه وي نو آیا دا وجود مال چا را کړی دی بیا آیا د مبارک څوک دا وجود بیا اخلي بیا به څوک موجود وي پر وخت پس بکا بادي چلیږي ورچا. نو خلقکم الله پاک بوتا ته اے هغه الله عبادت کوي کم الله پاک چې تاسو پیدا کړی دي. سات رضا ډیر دی زیری دا نور هر څه لري دي د ځان نور سره زیری شي سات ده زخپل ذات وګورم د جدید شذور بوتا ته خي ارشاد د سره پیدا کیږي بلیره پیدا کیږي سپرم را پیدا کیږي درو باده بلاوی اوري وغیرہ بلاویږي هغه بیا داسې کې په ظاهر باندې د دې هیڅ کمال نشته د یو الله حکم نه وي نو دې شي بچی کنه خل ډیر چغي وي هر قسم علاجونه کوي خو دې د الله حکم نه وي هم هغه نر هم وي هغه باده هم وي په ظاهر چې سپرم دی اوري د هر څه دی هغه څه وي خدای الله امر نه وي چې د الله ورده وي دکېږي بچي ودی شي کنه ډاکټران مهنت کوي خواري کوي هر قسم شي زوله کوي دکېږي بچي را دی وړي که په ساينس کې او په دې دوايانو کې طاقت وي پکاردار چې د هر خځې او د هر نارینه بچي کېدا او ډیر نارینه د ډیرو زنانو بچي نه کېږي ولې د الله امر الدنوي د الله پاک فرمایي دا د ربوبیت دی. بعضو له دواړه ورکب نر عبادت دواړه اولاد ورکب بعضو له صرف نارینه ورکب بعضو له صرف زنانه ورکب بعضو له ډو ورکب دا زما مرزي ده چاره باندې زور نشته الله جل شانه خپل مرزي ده. نو خلقکم الله پاک نو بني بوتا دی بني کې د خپل ربوبیت پیژنې کم الله پاک بوتا له دار سره کړ ظاهري صبر خپل انسان را شکل وګورا صبر زنه ټول نو دی ویلي دي ګدګی را هیڅ پکې دنه نشته په ظاهر باندې جو ګورې څو انسان خپل لري انسان شکل شبهات وګوري صبر خپل پیدا کړي دا پوزه سره خپل ذکر کړه بره په تدی وسونه به ذکر کړي دا غو چرته پرې زنه کې ورنه سورت سګبو دا خلا بره وي سګبو دا الله پاک دی وجه الله جل شانو فرمای انسان باندې خپل پیدا کړي دي یقینا خپل لري صبر نظام په انسان کې چلیږي هسپتال ته ورشو د یو اداو لپاره بیل واټونه وي بیل اپریشن ټیټر وي او د هر څه په یو وجود کې دي سترګو ودا سترګو واټي دا ګردو واټي دا زړه واټي او په یوه ډاکټران لګیا دي ریسرچ کوي بوډاګان شي ختم شي هغه جدید شذوره هغه نوې خبرې نه ختمي دا د الله پاک ربوبیت دی. بهرحال په دې باندې بحث ډېر زیات دی په دې باندې صبر وبزي یو ډاکټر ټول وجود باندې هغه خپل تعلیم نشي حاصلولی و یاره دې سپیشلیسټ په سترګو کې دې سپیشلیسټ په زړه کې دې سپیشلیسټ په ګرده کې یو ډاکټر هغه په ټول وجود باندې هغه سپیشلایزیشن نشي کولای سپیشلیسټ نشي جوړي ځکه دا الله پاک دی وجه انسان دې چې سوره قیمتي بل نور څه نشته څنګه هم واقع بیانې کړه یو سړی وې ډېر غریب یم چاو دی چې غریب دی تعالی ته خو ډېر مالدار تاسو سره ډېر سشتي وینې چې زه ډېر غریب یم خوار یم هغه دې صحیح ده تعالی به دوره پیسې درکړم د اکثر کې ځان نو بسلا مال راک وینې نشب درکولې بیا دې وی لا غوګونه دي ځان رکټ کمال راک وینې نشب درکولې بیا دې ځان لاسونه ریکټ کډونه پیسې به درکم وینې نشب درکولې وی لا زړه دی راکا راغو دې دا دومره سره چې ته وې زه غریب یم په دوره لکونو روپے باندې ته یو ادم نه ورکې ته زه غریب یم ته خو ټول مالدار ته الله پاک دلار سره درکړي تو الله جل شانه زبوستا د وجود ادمونه د څنګه پیدا کوي یقینا دا یو الله نه علاوه بل څوک نشي کولی کړي دا خو د شهوت وبره پرې کې د بخښه جوړ شي او پرې کې د الله سره جوړ شي په دې را باندې هیڅ سات چرشتا هیڅ ډای در نه لګېدلی چې هغه بخ جوړ کې هغه شکل او وغیرہ او دا الله امر وی ګنده اوبرا بوتا تکرکه کو په وجود لګي بو کوي پلیتی ما کپڑے به پلیتی دي ذات بیلماز وي ترسو پورې وصل لیکړي الله پاک زبوستا پیدائش دا غیره کړی دي د زبوستا ایجز انسان هیڅ شي نه کچري لوی تکبرو کې خپل ځان یاد کته شي نه
بما الدافق ټوپوالی شوی وبونه پیدا شوی د الله پاک په تا ته خی چې چرته تکبر نه کوو کې خپل ذات ته وګوره د سن الله پیدا کړي. الله جل شانو فرمای و اے انسانانو د هغه رب عبادت کوي کوم رب تاسو پیدا کړی. او کچری وای باز قبقل سړی وای چې بخو مور پلار پیدا کړیو وای دا صحیح ده ته مور پلار پیدا کړي او مور پلار چې چا پیدا کړیو کدا وی جنیا دي کمی پیدا دنیا دي کړي چا پیدا کړو نو ز پسې داسي تر کومه سي پوری بارسي آدم علیه السلام پوری بارسي نو آدم علیه السلام چا پیدا کړو الله جل شانو پیدا کړ. نو دغه ګلیم خط پکړه والذین او هغه خلق من قبلکم چې تاسو وروړه دي کچره چې مور پلار پیدا کړو نو پلار دې کړي چا پیدا کړو دا ځاتې بسیزا تر آدم علیه السلام. نو والذین هغه خلق من قبلکم چې تاسو وروړه دي هغه الله پاک پیدا کړو په هر څه کې سری لعلکم تتقوا چې تاسو او یریږئ یو الله نه تاسو متقیان جوړ شئ تاسو ګناهونو نه بچ کېدو والا جوړ شئ. متقون تقوا والا تقوا څه ته ویل شي تقوا بشماره درجې دي ښه دا نه چې بس ډېر بوز اودس کوي لوی متقی دی نه په تقوا کې ځان لوی درجې دي او دا د الله پاک انصاف دی. په جنت کې هم سل درجې دي ټول به یو شاته جنت ته نه دی وری او جهنم کې هم سل درجې ټول به یو شاته جهنم ته نه دی وری. دنیا کې چې رسول خوارې وکړي هغه رګ به الله پاک تعالی په جنت کې هغه درجه درکړي د غره کې چې سوره مجرم او ګناګار هغه رګ به په جهنم کې هغه رګ درجه وي وری. او مثال خو دنیاوی چې کب زبا استاد ذهن رسی وو چې عام سټوډنټان وي نو چې سوره وینو هر یو د یو شاته پوزیشن نه ورکي او د ټولو تړو پرې چې ټول فرست یا ټول سیکنډ یا ټول تړ دي نه بلکې هر یو د فرست د سیکنډ د تړلې د فورث ففت تر سوره پورې سټوډنټان یا ټولو پورې کې 21 او 25 او 30 ته راشي ولی داغه کارګردګي او داغه مهنت پورې هغه تاغه سله بلاوي نو په کلاس کې دې کمزوري 29 نمبر برازي پتیسو دا غره کې د ایمان مهنت چې سوره کې د الله د پر رسول خوارې کې الله به هغه رګ درجه درکې کټګوري چوته ویلی اقشت شی بدر کې ځکه دا بیا د الله پاک انصاف نشو چې دا صرف 2 رکعات بوس کړي او تعالی دا غلوې درجه درکې چې کوم درجه الله پاک چې لري هغه ته گزار لور کې پیدا وخت په باندې سره بوس کوي او دا غل نوافل خیال ساتي او سنت خیال ساتي هغه دې باغ درجه ورکوري 2 رکعات بوس ولدي ورکی چری داسې دې ته سو کې انصاف نه وای دې ته سو عادل وای الله پاک عادل ذات دی هغه صحیح انصاف کوون کړي نو ټول یو شاته درجه نه په جنت کې شته او نه چې ټول یو شاته په جهنم کې شته مختلف درجات به وي او هر سړی ته خپل درجه ښکاری درجات د ټول سلوار درجو والا با هر یو ویني چې هغه زماره کته درجه والی عزت بره یا عزت کته به زماره بره دي. الله جل شانو فرمای لعلکم تتقون دنیا کې سوره تقوا کې سوره خپل ځان بچ کې سوره د الله نه ویریږي الله په هغه درجه ورکي دی وجه د متقیان تقوا دې ته ویل شي چې انسان کزان لوي نوم د الله نه یریږي کله خلکو په بیس کې نوم د الله نه یریږي کله خلکو په بیس کې د الله نه یریږي او ځان نه یریږي نو دا تقوا اعلی درجه نه لري تقوا اعلی درجه دارا چې ځان له نوم وي چې الله به ویني او دوره پوری مسلمان له الله نه شرب او حیا پکار ده وی چې غسل کې ځان لکنه نو وي پرده کا وخت په شرابګه پټوا مسلمان لپاره بهتره دارا چې سړی ځان له غسل کې نو په هغه حالت کې نو وي الله به ویني خپل شرابګاری پټي و چې څنګه جاګي یا نکر وغیرہ وایو یا داسې کپړه تاوال چې شرابګار سړی پټي دومره د الله نه حیا پکار وي خدای ایمان سره د هر سړی خپل وي صبر ایمان سوره درجه والوي هغه بر د الله پاک نه حیا وي الله او د یاد په هر لمحه کې الله یاد وي پرې باندې بیا تصوف پیران صاحبات چې کم اهل حق دي تصوف ور غلط دی ذهن کې دا خبره کیږي تصوف د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي حق ته سچ دي څنګه چې دا درس او تدریس دي داسې تصوف بیدار هوب صحیح دي او دا چې نن بدنام دي دا غلط خلکو بدنام کړي دي د دې نه بغیر د بوستا چاره نشته دا د بوستا روحاني علاج دي څنګه چې موږ بدري ډاکټرانو پسې ګرځو دا چې د بوستا روح دې ته ګن راځي دا دې ته بیماری راځي بوتا په تصوف میدان کې داغه علاج خدا نه دي غلط خلکو دا بدنام کو دای د وجه رب کړي ته غلط نه وایو بلکې دا خلک غلط دي او دا بیدار او دا طبقه چې لري د بدنام کړه نور د دې بغیر د بوستا چاره نشته
تصوف بیدار کې دغه مهرت کیږي څومره لوی په انسان په خپل روح باندې مهرت کوي په اعمالو باندې مهرت کوي نو هغه سره د درجه ایمان طاقت راځي ایمان کې لوی برتری راځي الله سره دې لږی کی الله جل شانو دې د عمل کولو توفیق راکړي